بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د اسلامي وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، خوشاله به د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. الله هم سره زمونږه ټول عمر خوشاله آباد او روغ ساته. ځان بیا حاضر یم ستاسو په وړاندې د یوې نوې وظیفې سره، او دغه نوې وظیفه چې کومه زه تاسو ته بیانوم د دې ډېر زیات فواید راغلي دي. دومره فواید علما بیانوي چې دا یوه ډېره پاورفل وظیفه ده. دا یوه داسې وظیفه ده چې دې سره د انسان زندگی بدلیږي. د دې وظیفې سره د انسان قسمت الله تعالی بدلی. دا دومره یوه عظیم او برکتناکه وظیفه ده. اکابرین امت د دې وظیفې په زرګو طریقې بیانوي. نن چې کومه طریقه زه تاسو سره شیر کوم هغه ډېره د کمال وظیفه ده او ډېره د کمال طریقه ده. هغه وظیفه د سورة القریش ده. سورة القریش دا مکی سورت دی او 4 آیتونه دي پکې، او په دې سورت کې په خپله رب کائنات وعده کړې ده فلیعبدوا رب هذا البیت. الله تعالی وایي تاسو عبادت وکړئ د خپل رب، یعنی عبادت په دې وظیفه کې شرط دی. وظایفو کې عبادت شرط دی، مز او داسې شرط دی. نو الله تعالی بیا په دې وظیفه کې برکت هم ډېر اچوي. نو علما فرمایي اکابرین امت یو انسان جادو مسله ده، د سحر مسله ده، د شیطان مسله ده، د نظربندۍ مسله ده، د وسوسو مسله ده، د ټینشن مسله ده، د بیماری مسله ده. د ټولو حل په دې وظیفه کې موجود دی. بل که په دې بل آیات کې الله تعالی فرمایي الذي اطعمهم من جوع، په دې آیات کې الله تعالی وعده کړی ده که تا ته د رزق مسله ده، د بیماری مسله ده، د تنگ دستۍ مسله ده، د مشکلاتو مسله ده، د هغې حل هم په دې صورت کې موجود دی. نو فضایل یې ډېر زیات بیانېږي او باقاعده په دې آیاتونو کې الله تعالی فضایل بیان کړي دي. آخري آیات کې الله تعالی سوی وآمن من خوف، که د دشمن یره ده، دشمن به ته غالب دی، ته مظلومي کمزوری، په دشمن دی وس او طاقت نه راځي. د هغې حل هم په دې وظیفه کې موجود دی. نو محترمو ډېره پاورفل او ډېره برکتناکه وظیفه ده. طریقه کار یې داسې دی چې علما خو ډېر عجیبه طریقه ښیي، وایي 314 پیرې به ته دا ورځوي، که نه شي ویلی 41 مرتبه سهار او 41 مرتبه ماښام. که دا هم نشي کولی 21 مرتبه سهار او 21 مرتبه ماښام. که دا هم نشي کولی اخري چانس هغه د 11 پیرو دی. 11 مرتبه سهار مونځ نه پس سهار مونځ دې وکړو، په ځای باندې کښېنه، مخکې وروسته درود شریف ووایه معمول موافق. که یو پیره وې، 3 پیرې وې، 5 پیرې وې، 7 پیرې وې، ستا مرضي، ستا خوښه، ستا چاحت دی. بیا ماښام مونځ دې وکړو، په ځای کښېنه، سنتونه مخکې 11 پیرې بیا ووایه. نو انشاءالله څومره مشکلات دي، که هغه جانی دي، که بدني دي، که روحاني دي، که قرضداري، د قرض وس دې نشته، د ختمېدو ذریعه نشته، الله تعالی به د غیبونه حفاظت وکړي. نو محترمو مسلمانانو دا وظیفه د ثواب په نیت باندې مخکې ورونو سره شیر هم کوي، او څومره مؤمنان مسلمانان تقوادار دی چینل ته نوي دي هغوی ته عاجزانه سوال دی چې زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کوي چې دغه شانتې نوې نوې وظیفې تاسو ته هغه در رسي. والسلام.